الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. مخکې آیاتونو کې هغه پنځه قوانین د پاره د جماعت ذکر کړو. غینا آخری قانون کې د دغه خلقو بد خصلتونه لسی ذکر کول، لس علتونه دی پدې کې چې دی رازدار ځان سره منی سي دی تا خپل خبرې مخکار کوي کني تاسو با نقصان عمومي یو خداوی لو چې لا یعلونکم خبالا دی پتا سو باندې د نقصان سئله نه کوي. تاسو ته نقصان در رسول غواړي پس طریقې باندې هر طریقې چی ودو معنیتم دویمه داوه چې دی غواړي دا هغه څه چې تاسو په تکلیف کې اچي. دریمه داوه چې قد باطل بغضاء من افواههم د دې د خلونا بغض عداوت خخ کار شوه ده او ما تخفي صدورهم اکبر دی چې په سینو کې کوم خبرې پټې ساتي نو خود دین لوی دي. نو دی جنا پنځمه خبره ذکر کړي ها انتم اولئک تحبونهم ولا يحبونكم. اے بیا تاسو هغه خلکو چې تاسو سره مینا ساتي واغې تاسو سره مینا نه ساتي. دویمه بدای وې زالقوکم قالوا آمنا، تاسو مخې چې راشي وې موږ ایمان راوړل او کله چې جدا شي نو بیا با عزو علیکم الانامل من الغیظ، بیا په خپل ګوتو باندې چکونه لګي د غصې د وجینا. بل برازی ان تمسسکم حسنۃ تسوهم، که تاسو ته حالت ورسی نو دی خپکای دی په خپکیږي، او که تاسو ته بد حالت ورسی نو دی په خوشحاليږي. او بل دا د چې چلولیان دي نو الله وی چلولیان دي نو تاسو ته ضرر نشته رسول خیر دی. ها انتم اولئک تحبونهم ولا يحبونكم. اے بیا تاسو هغه خلق وی چې تاسو مینا ساتي د دې سره ولا يحبونكم هغه مینا نه ساتي تاسو سره. تاسو سره مینا دا چې دا زمونږه سقام قبیله دا او زموږ سره تعلقات دي او زمونږه دا دی واغ دی یو. نو تاسو سره مینا ساتي دي موږ تراشي یو دي مسلمانان شي ایمان دی راوړي ولا يحبونكم هغه تاسو سره مینا نه ساتي. وتؤمنون بالکتاب كله، او تاسو ایمان لري په ټول کتاب باندې اغي د ایمان نشتی. واذا لقوكم قالوا آمنا، او کله چې دې تاسو سره ملاقات وکي نو دی وي موږ ایمان راوړل، موږ ایمان راوړل، موږ مؤمنان یو. لیکن دا صرف تاسو د مخامخ خبرې دي، دا منافقت د دې کار دی. ظاهر کې بتا خوشالي او پټي به زیلی ریبي. نو ورپسې وای وایذا خلو عزوا علیکم الانامل، او کله چې دی لاړ شي جدا شي
مخکې ویلي اذا خلوا الى شیاطینهم، بل ځای ویلي اذا خلا بعضهم الى بعض. نو دلته کې اذا خلوا عزوا علیکم الانامل، او کله چې دی لاړ شي ستاسو د خوانه جدا شي ځان لشي، نو بیا چکونه لګي ستاسو په وجه باندې الانامل په خپلو ګوتو په سرونو باندې، ولې من الغیظ د غصې د وجنه په تاسو باندې غصه دي، نو په خپل لاسونو باندې په خپلو ګوتو باندې چکونه لګي، څه چل وسره کوي لاس یو نه رسینو. کله چې لاس ورسی نو رستو برازي کافرانو مبارکی بداوی چې لا يرقبو فیکم الا ولا ذمه، دی بیا تاسو باندې د هیڅ شي خیال نه ساتي، نه د دوستانه او نه د لوز. ذمہواری شوه ده، عهد شوه ده، لوز شوه ده، دا غیم خیال نه ساتي او نه د خپل ولی خیال ساتي، یا خود ما خپل له او چې وسی در باندې د بر شو جو بس بیا د خبر ورانه ده، نقصان به ته درسولای. نو الله وی ځان سره رازدار منی سي. قل موتو بغیظکم، الله وتوان مړ شي په خپل غوسو کې، دومره غوسه جمله شي او چاو دی ښه او چوي. ان الله علیم بذات الصدور، یقین الله په دې د سینو پرازونو. دا خبره الله چې تاسو تخکار کوي نو دی وجنه کوي چې الله علیم دی، بل چا ته خو دې پته نشتی چې د پزړ کې سدي. زما سره څومره مینا ده، ما سره مینا ساتي کو دشمنی ساتي، دې خو ما ته پته نه لګي، دا خو الله ته پته نو الله خبر راکو چې دغه منافقان دي، دغه کافر دي، دي تاسو سره مینا نه ساتي بلکې تاسو سره بغض ساتي، دشمنی ساتي، او تاسو بوج باندې خپل ګوتو باندې چکونه لګي. کړي داسي سړی په بل باندې وس نه رسي نو ځان باندې راکېږي، دا ماغه دي دلته وس نه رسي لاړ شي حالت کې ځان باندې راکېږي، ځان خپل لاسونو باندې چکونه لګي. ان تمسسکم حسنۃ تسؤهم، کو رسی تاسو ته حالت ورسید، فتح راغله، نصرت راغه، مال و دولت میلاو شو، تسؤهم نو خپکی دی لرا پدغه نیکی باندې، پدغه حالت باندې دی خپکی، نو حالت چې راغه نو دی په خپش. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، او کو ورسی تاسو ته بد حالت، یفرحوا بها نو دی خوشحالی کوي پاغي باندې، پاغي باندې خوشحالی خو شو چې دا چلو شوی. یو کې الله کې مس وای، مس اسه ټچ کېدو ته وای، رسیدو ته وای، او تصبکم خیر رسیدلو ته وای. نو که تاسو ته معمولی غونته کې سرنا میلاو شي، معمولی غونته کې حالت میلاو شي، نو دی په خپکی. او که تاسو ته بد حالت ضرور رسی، سو بګې مړ شي، چا د بګې سره نقصان ورسی، مالی نقصان ورسی، جانی نقصان ورسی، یفرحوا بها نو دی خوشحالی کوي پاغي باندې. دا د بدو خلقو کاری باندې مفسرین لیکلي، دا د مفتدعين هذه الامه دا غیم حال دغه سیده. کله چې مړ وشي د مړ باندې خوشحاليږي، ولې مړ باندې کاش خوشاله ده کنه، مړ شوی دی. نو وس اولنې ماخام، دوی ماخام، درې ماخام دی، بیا جمعې دی، بیا سلويخته مې دي، بیا به تلینونه دي، بعضې پکې داسې به و چې سلويخ ورځې به دا خیراتونه ماښامۍ به وي، سلويخ ورځې پرله پسې دا به روان و، دا به د مولي صاحب په دې کې خیر وکړه، کور کې به نه پخوله، نه دی چې کله سلويخ ورځې پوره کېدل یا الله بل مړ کې اوس چې نورې سلويخ ورځې دغه شي که نه، نو د په خلکو په مرګ کې خیر وکړه.
نو دیم دغسې الله م وایي وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ او کو رسی تاسو ته بد حالت یفرحوا بها نو دی خوشحالي کوي په هغې باندې سړی مړلی نو کله کله دی پکې نور قصې به یې کولې د مبتدعینو وایي که جاز پرېوتی دی ښه جاز پرېوتی دی چې ورشو پسې څه نه څه پکې میلاو شي نو هلته یې کله وسقاتونه کول نو هلته کې پخواني دور کې چا پیسه ورکوله چا بل دغې نه زیات بیا چې کوم مالدار خلک یو پیرې پکې یو تن پکې راغی مړی پکې و نو هغه یو روپۍ ورکړه نو هغه مخکینو مړو ته کنسل کول وی هر یو سړی وخت پې اګرې ته چې مړی ما مړی دیسي خامخا روپۍ پکې میلاو شي سړي ته وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا که تاسو صبر وکړو وَتَتَّقُوا تقوا یې اختیار کړه لا یضرکم کیدهم شیئا نو ضرر نشي در کولی تاسو لا چل ول د دې تاسو کلک ودرېدئ تقوا یې اختیار کړه کلک شوئ په دین باندې د دې په مقابله کې کلک ودرېدئ وَتَتَّقُوا تقوا یې اختیار کړه د دې د دوستانې نه د دې د ملګرتیا نه یو ځان بچ کو تقوا یې اختیار کړه د الله نه یاره د پیغمبر په طریقې باندې عمل نو د دې چل ول به کوي دی لګیا به سبا کوي به خو لا یضرکم تاسو ضرر نشي در رسولی چل ول د دې ان الله بما یعملون محیط یقینا الله په آسمان داخله کې کوي راګیرونکی دی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ دې ځای نه هغه واقع پیش کوي مخکې منګوي دوه واقع پیش کوي یو د غزوې تبوک د غزوې بدر یو د غزوې احد غزوې بدر کې تاسو فتح ومونده اگر چې لک خلق وي پاگه کی وجہ سوا چې غیر پکې رازدار نو منافقان پکې نو بدر کې با احد کې منافقان وو غزوه احد چې شوه ده نو دا په 3 هجری کې شوه ده او بدر په 2 هجری کې شوه ده بدر په رمضان کې شوه ده احد په شوال کې شوه ده نو په احد کې مسلمانان زر کسانو چې وتل زر کسانو 300 کسان ته د منافقانو نه جدا شو واپس شو ته منه کومګه زئی په خپل باندې زئی منګه نه کو زمون خبرو نه منل شو دا دی هغه دی لیکن بیا هم بعضی منافقان پکې پاتې شو داغي د وجه نه خبر اورانه شو اول دغه 300 کسانو دیم ولې ملګری 300 کسان چې لاړ شو د زرو نه هو ډېر فرق راو باسي نو د بعضی مسلمانانو په زړونو کې خبر راغله ورپسې راځي چې تاسو کمزوري شوي الله رب العزت د هغې زړونه بیا راټول کړه او د هغې سره ولانړه واپس نه شو جنگ یې پرې نه خو لیکن په زړونو کې خو ټک ولګېد که نه اگر 300 کسان زموږ نه لاړه موږ خو کم شو بیا د سړي هغه شوق هغه جذبه بیا نه نو غزوه بدر کې صحابه کرام 313 او 313 په لیست کې وو بعضې لیکي چې 313 حقیقت کې نو لیست کې 313 اصل کې وو 306 کسانو بعضې او په احد کې زر کسانو نے 300 دی واپس شنو 200 پاتې شو کافران 300 په بدر کې کافران زر کسانو او دی 313
نو 313 او زر او دلته احد کې 200 او 3 زره نو احد خو نږدې دی او مخامخ چې سره مسجد نبوي نه راوځي ښکاري نو یې به چېرته 2 کیلومتره خواوشا کې وي او بدر چې دی نو بدر خو لرې دی بدر تقریبا 1.5 کیلومتره دی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ کله چې سار وخت راوته ته د خپل اهل نه تبوئ المؤمنین برابر ول دي مؤمنان مقاعد للقتال په مورچو د جنگ د پاره په مورچو کې د جنگ په مورچو کې پسې د کې ناستو کې مقاعد للقتال په سنگر کې مورچی دي نو پاره کې د کې ناستو د پاره خلک مقرر کړه تاسو پلان کې ځای کیه تاسو پلان کې ځای کیه کله چې رواني نو کله بګه پدې کې یو بګه مېمانه یو بګه مې سرای یو بګه مقدمه یو بګه قلبي دا مختلف الفاظ دي داغي مخکې کسان دي هغه مقدمه ده او خی طرف ته هغه ته میمانه وي ګس طرف ته میسره وته وي منځ کې چې کمی هغه ته قلب وي دانګي کله کله داسې تاسو په کم کم ځای کې کم ځای وتا سنبالوي دا جنگ چې کم میدان کې چې جنگ کول کېږي داغه نقشه د کمانډر په ذهن کې جنگ کوو څنګه په طریقې باندې وکاو نو بعضی خلک هغه د دفاع د پاره او بعضی خلک د جنگ د پاره نو دی به اقدام کوي او دا بل چې دا به دفاع کوي نو اذ غدوت من عليك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال کله چې سار وخت راوته ته د خپل حال نه برابر ول دي مؤمنان په مورچو کې د پاره د جنگ والله سميع عليم الله دې اوریدون کې پوا اذ هم طائفتان منكم ان تفشلا کله چې قصو کو دوړل استاسو نه چې تاسو کمزوري شوي والله وليهما الله کارساز دې دواړو مؤمنانو کې دوړلې وي بنو حارثه او بنو سلمہ یو په اوس کې یو په خزرج کې وا د دغه دواړو دغه دوړلې بنو حارثه او بنو سلمہ دغه په ځونو کې مراغله لکه 200 کسان موږ نه لاړو تاسو سکوي تاسو هم صحیح کنا پزړه کې راغله سر سوچ او خیال او فکر وکاو چلو کو والله وليهما الله کارساز د دواړو ولی د دواړو دوست د دواړو ډلو نو الله دې کلک کړه مضبوط کړه جنگ یو کو بیا واپس نشو چاوته تاسو مر بدخلکی تاسو ته الله تویل اذ هم الطائفتان منکم ای په دې باندې موږ نه یو خپه ولی ورپسې الله وی والله وليهما دا زموږ لپاره غټه خبره ده دا مخکینه خبره او په دغه خبره راځي لیکن چې الله وی چې والله وليهما الله دې دوست دی الله دې ملګری دی موږ په دې باندې خوشاله یو وعلى الله فليتوکل المؤمنون بکار توکل دي کوي په الله باندې مؤمنان ځان دې سپاري په الله باندې مؤمنان ځان سپارل پکار دي په الله ځان چې سپاره نو بچا به ځان سپاره په الله باندې بل چا ځان مسپاره ولې بل سره اخو ناقص ته اخو ځان نشي ساتل تا بسو ساتي ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة واقع د احد دا نه بیا مستقل بیا ذکر کړي دلته کې اصل کې هغه خبره ذکر کوله دا ولې اذ هم الطائفتان منکم دا خبر ولې راغلا
الته کې هغه منافقان لاړ کنام منافقانو د وجنه دا خبره وشوه بل ورسو چې کوم خبره راځي هغه بیا تفصیل کوي په وحد کې کسان کین ول شو رسو واقع کې راځي تفصیل بیا جبل رمات وته وي باغ ډېر کې باندې پاغر باندې کین ول تاسو دې ځنه خوځینا منګه سره هر څه چې کیږي منګه فتح مو کو شکست مو او تاسو به خپل ځای نه پرې دی اج کله فتح وشوا مسلمانانو مال غنیمت راغونډاو دیو دې موږ په دل دې کې ناصر اوس په ذل وي اے نام پیغمبر ویل هر څه چی نه وځي نه دې کسان را کوش 50 کسانو نو سلوی اختراکو شو لس پاتې شو پدې کې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ مسلمان شه نو کافرانو پړل کیو هغه چې وګتل هغه په تخت کیو چې وګتل هغه ځای خالی شوی دی هغه ځینې پر راتاو شو نه د شاته رب نه چې حمله په وکړو خبره ګډه وډه شو ولقد نصرکم الله ببدر وانتم ذل یقینا الله امداد کړل تاسو په بدر کې او تاسو لک خلق وای انتم ذلتون تاسو لک خلق وای کمزوري وای فتقوا الله لا نو يرجع لعلكم تشكرون باید تاسو شکر وباسئ اس تقول المؤمن کله چې وی تا مؤمنانو ته داغي تسلی د پاره ليکفيکم آیا پورن استاس د پاره یومدکم ربکم چې امدادو کې استاسو رب استاسو به ثلاثه الاف من الملائکه پدریو زرو د ملائکه نا منزلینا کو زیدون کی د اسمان نه ورا کوزيږي درې سره ملائکه الله راولېږي نو دا پورن استاسو د پاره بلا ول ندی ان تصبروا کو تاسو صبر کو تقوا تقوا اختیار کړه وياتوکم من فوری موراشی تاسو باندې داخله په خپل جوش او جذبه کې یا من فور فی الفور راشی نو هاذا یمددکم ذا امدادو کې الله استاسو رب 5000 من الملائکه مسومین پد 500 د ملائکه نام مسومین نشان باز یا خدا نے چی نشان نہ پہ لگے دل یاد آئے چی نشان با لگے نو صحیح نشان با لگئی ذرے دے نشان دا نخ دا ناغا بالکل برابر ٹک پا زیبانی لگی وما جعله اللہ الا بشرا لکم نہ گرزول اللہ دا مگر زیر استاسو دا پارا ولی تطمئن قلوبکم بیا دا پارا چی مطمئن کی زرون استاسو پدے باندے مطمئن شی زرون استاسو پدے باندے پدې زیره باندې تاسو زړه مطمئن شي ولې نور کارو خدای الله دی کنه اسباب دین اسباب باندې اثر مرتب کول هم د الله کار دی ومن نصر الا من عند الله او نه د امداد مگر د الله تر طرف نه دی العزیز چې غالب دی الحکیم حکمت والا دی لیقطع طرف من الذين كفروا دے پار چ کٹ کیا اللہ یو حصہ دا کسان جو کفر کر لیا یک بیتم یا بے ذلیل کی فینقلبوا خائبین واپس کی بدی ذلیلا ذلیل واپس کی نامراد واپس کی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم نفی د اختیار ذکر کی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا لیس لک من الامر شیء نشته استا په اختیار کې نشته استا د پاره د اختیار نسو او یتوب علیہم یا خبا الله مهربانی کی په دی باندې او یعذبهم یا ولا الله عذاب ورکی فینم ظالمون یقینا د دې ظالمان کافران دا ظالمان کافر دي ماجوی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه غزوه احد کې زخمی شو نو دخلین یو خبر او خطا کیف یفلح قوم اغه قوم بسنګ کامیاب شي چې اغه په خپل پیغمبر باندې وینو راو بیا ولا الله رب العزت آیاتون راولېګل لیس لک من الامر شیء نشته استا د پاره د اختیاراتو نسو اختیار ثانیشته چې اختیار او تصرف ور ساتي او ته داخلك
تبا کی دا خلق لګیا دي نور قصې کوي د بل نور د پاره کوي د اولیاء کرام بزرګان د پاره کوي د شرک خبرې کوي الله رب العزت خلق تخیدا شکست ولې میلاو شو پیغمبر موجود دی د پیغمبر په موجودګۍ کې شکست میلاویږي ولې خو اختیارات د پیغمبر سره نشتی کنه نو د یهودي لګیا دي کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را پاس ولای کله شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه را پاس ولای او دا توغندی وریږي او هغه توغندی راخلی په جولې کې ځان سره جمع کوي دا خو د دې خبرې دي وای را پاسې ولاړو د شین پټکې والے غټ سړی ولاړو او دا میزایل چې براتلو نه به رانیول په هوا کې ښه او جولې کې به خو دا وسمرو جولې کې براتلا بهرحال دی کم چې د شرک عادت خلق دی جو هغه لګي د شرک خبرې زوتای نو الله پیغمبر ته یو ستا په اختیار کې سنشتي یا خو الله بدی مای مهرباني وکي توبه توفیق به ولور کی یا به الله عذاب را ولي یقینا دي ظالمان ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دي اسمانونو کې چې بزمګه کې دي یغفر لمن یشاء الله بخنه کې چاته چې واړي وي عزیز و من یشاء عذاب ورکه چاله چې واړي والله غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان ها انتم اولئک تحبونهم بیا تاسو خلق وي اے خلقو چې تاسو مینه ساتي داغي سراغي تاسو مینه نه ساتي و تؤمنون بالکتاب کله او تاسو ایمان لري په ټول کتاب باندې وای زالقوکم قالوا آمنا او کله چې دی ملاقاتو کې تاسو سره دی وای موږ ایمان اورل وای ځاخل او کله چې لاړ شي دی عزو علیکم الانامل نو دی چکونه لګي د پستاسو په وجبای په خپلو غوتو په سرونو باندې من الغیظ د غصې د وجنا قل موتو بغیظکم وتوا مړشي په خپلو غصو کې ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله په دې سینو پر ازونو ان تمسسکم حسنۃ تسوم ک تاسو تورسی خحالت ندی خپکی دی لرا وین تو سبکم سیئات او کورسی تاسو بد حالت یفرحو بیان دی خوشحالی پاغی بانے وین تصویرو که تاسو صبرو کو تتقو تقوی اختیار کرلائے ضرورکم قیدوم شیع نظرر نشدر کولے تاسو لچل والداغیس ان اللہ بما یعملون محیط یقین اللہ پاسمانی داخلے کی راگی رون کے دیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ او کله چې سار وخت راوتی ته د خپل اهلنا د خپل کور نه تبوئ المؤمنین رب برابر ول د مؤمنان په مورچو د جنگ د پاره والله سميع عليم الله دې اوریدونکو په ایز همت طائفتان منکم ان تفشلا کله چې قص کو کله چې پسړه کې راغله د دوه ډلو تاسو نه ان تفشلا چې تاسو کمزوري شوي والله ولي هم الله کا ساده دواړو الله ولي د دې دواړو دوسه دواړو ولا والله فليتوکل المؤمنون پکای توکل دي کې په الله باندې مؤمنان ځان اسپاری په الله باندې ولقد نصرکم الله ببدر وانتم ذل یقین الله امداد کړل تاسو په بدر کې او تاسو لک خلق وای یا تاسو کمزوري خلق وای فتقوا الله الله نو یریګل لعلکم تشکرون پایدا شکر وباسئ شکر گزار شئ استقول المؤمنین کله چې وتا مؤمنان تعالی یکفیکم ربکم ای علی یکفیکم ای یمدکم ربکم بثلاثه الاف من الملائکه منزلین آیا پرانه استاس د پاره چې امدادو کې استاسو رب پدریو زرو د ملائکو نه یو بل پسرا کوزیدون کی بلا ولنا ان تصویرو کو تاسو صبر کو تقوا تقوا اختیار کړو یا تو کوم من فورهم او راشی تاسو باندې دا کافر فقل غسو کې فل فور راشی هاذا یمددکم نو دا امداد بو کې استاسو رب ب5000 من الملائکه پسرو د ملائکو نه مسومین نشان باز یا نشاندار وما جعله الله الا بشرى لكم ندی ګرځولې الله دې لرام مگر زیر استاذ د پاره ولې تطمئن قلوبکم بیا دې پاره چې مطمئن شي زړه تاسو پدې ومن نصر الا من عند الله ان امداد مگر د الله طرف نه چې غالب الله چې غالب دې حکمت والا ليقطع طرف من الذين كفروا دې پاره دې چې کټکی یو صدا کسانو چې کفر کړل یو یک به تم یې ذلیل کی فینم فینقلب خائبین واپس کیږي بدی نام مرادا ذلیلان دی نامراد دی کار کاو مقصد ته نه رسیدل لیس لک من الامر شیء نشته استاد پاره د کار نه د اختیار نسو
او یتوب علیهم یا الله مهربانیو کی بدی باندې او یعذبهم یا ولا الله عذاب ور کی فینم ظالمون یقینا دادی ظالمان ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې بس مانو کې چې بس مګه کې دي یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء الله بخنه کې چاته جو واړي او عذاب ور کې چاله جو واړي والله غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي دوره باندې